ترمذی شریف روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو پیره پرشتو د الله تعالی نه سوال وکړ چې الله پاکه د ټولو نه مضبوط څیز چې دا د څه شی پیدا کړی دی؟ نو الله تعالی ورته وفرمایل چې د ټولو نه مضبوط څیز چې دا ما اوسپنه پیدا کړې ده. نو پرشتو ویل چې الله پاکه د دې اوسپنې نه مضبوط څیز شته؟ نو الله تعالی ورته ویل چې د دې اوسپنې نه مضبوط څیز چې دا اور دی، ځکه چې دا اور چې دا د اوسپنه ولي کوي. نو بیا ورته الله تعالی پرشتو ویل چې الله پاکه د دې اور نه مضبوط څیز څه شی دی؟ نو الله تعالی ورته وفرمایل چې د دې اور نه مضبوط څیز چې دا اوبه دي. بیا ویل چې الله پاکه د اوبو نه مضبوط څیز څه شی دی؟ نو الله تعالی ورته وفرمایل چې د اوبو نه مضبوط څیز چې دا هوا ده. نو بیا ورته پرشتو ویل چې الله پاکه د دې هوا نه مضبوط څیز څه شی دی؟ نو الله تعالی ورته وفرمایل چې د هوا نه مضبوط څیز چې دا د مسلمان هغه صدقه ده چې دی په پټ لاس باندې ورکړي، بل څوک د هغې نه خبر نه شي. نو نن سبا صدقې چې موږ او تاسو وګورو، که موږ چاله څه ورکوو نو نن سبا خو دغه دور دی، لا ولې 125 تصویران وباسو هغې له او بیا هغه ورکوو. دا څیز چې دا ډېر زیات بد عادت دی. کم از کم چې څو کار هم کوو خاص د الله تعالی د رضا لپاره، چې په هغې کې مقصود چې دا صرف د الله تعالی رضا وي. او کم از کم خلکو د دکلاوي لپاره موږ یو کار نه کوو چې خلکو په مخ کې موږ پاسو تصویران وباسو د صدقې لپاره، یا هر یو څیز چې کوو د هغې لپاره تصویران وباسو چې خلکو ته شو ګانو. دا څیز چې دا نه دي کول پکار.